ګرانو کتونکو سلامونه. علف خان شیرپوی یم او د شب قدر نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. شب قدر کې المشرق پبلک سکول هغې کې نن یو ډېر پروقار تقریب وشو. تقریب کې ماشومان، والدین، د هغې مشرانو ګډون وکړو او بیا د پن چې کوم ضلعي صدر د نفیس الله صاحب هغه مشر میلمه رابللی و، موږ له هم پکې مقرره کړه او موږ هم ورته د نفیس الله صاحب په ذریعه باندې، ځکه چې په پن کې هغه سره کومه کابینه ده، نو هغه کابینې سره دا خبرې کړې دي چې یاره یتیم هم راتلی شي، اسیر هم راتلی شي، غریب هم راتلی شي، تعلیم به مخکې کوي. نو هغوی ورته غاړه یې ښودلې ده. خو د المشرق پبلک سکول چې کوم دی، دې ته د راتګ دا د ظهور صاحب چې دی ایم ډي دی، یو ډېر عجز طبیعت انسان او د پن تنظیم یو ډېر اهم رکن چې هر څه کې چې څومره میټینګونه شوي دي، نو زمونږ او د دوی ملاقات شوی دی، بیا د دوی دعوت و او الحمدلله نن موږ دغه تقریب کې ګډون وکړو. په سوونو دغه ماشومان د هغوی بیا دغه ټیلنټ چې دلته کومې ټیبلو پیش کړی، نو موږ سره حمیدالله صاحب و، دا کوم پنان ضلعي سیکرټري دی، نو هغه ته ما ډېر فنکشنونه کتلي، خو دا دوه ایټم ما نه دي کتلي چې هغه دې کې وړاندې شو. نو دغه یو پوهه وه، خو د استادانو ډېره زیاته خواري وه، ځکه چې دا سټیج و او په دې سټیج باندې هغوی چې کوم دی نو پرفارمنس وښوده و، په یادو باندې اکثر خلکو ځان ته دا کاغذونه لیکلي که نه، نو ګوټه کړي رټی لګولي. بل د قاري صاحب چې کوم دی، ما صدر صاحب سره دغه وکړو، ما یو حمدالله جان صاحب سره یو قاري صاحب دی او یو چې کوم دی نو ظهور صاحب سره یو قاري صاحب دی چې ډېر زبردست پرفارمنس کوي. نو ګرانو کتونکو د مردانې او د دې علاقې دپاره یقینا المشرق پبلک سکول آنکو دی که حال تاسو راتلی شئ. زبردست بلډینګ د زنانو دپاره ځان له او هلکانو دپاره ځان له ظهور صاحب راسره موجود دی. ظهور صاحب څومره تیاري کړې وه دا نننی چې کوم تقریب را جوړ شو، دا کوم ټیبلوګانې پیش شوې؟ السلام علیکم. ډېره مننه کوم ستاسو د صدر صاحب او د نورو ملګرو چې موږ له دې قیمتي ټایم کې ټایم راکړ. اصل کې ستاسو سوال دا دی چې څونه خواري مې کړې ده. کله چې موږ سره ماشوم داخل شي فرست ډے نه، زموږ سوچ کې دا وي چې انشاءالله دا به موږ ځای ته رسو. د فرست ډے نه والا تر ماشوم دې حده پورې یو کال چې تېري، بل کال چې تېري، بل کال چې تېري، دا چې انشاءالله موږ سره لسمه پورې ځي، نو زموږ د دې تیارولو کې مختلف سوچونه شامل وي، مختلف اکټیویټیز شامل وي. نو څنګه چې ما تاسو ته وښودل زموږ کلاس پیلو او هغه اوس چې دا ډېر زبردست کار وکړی. دا ما په لومړي ځل ولیدل چې دا دې ولې راوغوښتل؟ عملي کار زموږ کار څه سره لکه داسې نه چې موږ ماشوم هغه څه جوړ کړو ګوټه مار، عملي ښودل ورته چې انشاءالله تا نه به زه دا جوړوم. هغه زما ملګرو په یو بینچ ناست وو، هغوی دا آر او ایچ ریجنل اپریشنل هیډ د 40 بینکونو هیډ دی جي، بل عمان نه چې کوم راغی څه زما نور ملګري وو، نو هغوی لاړل هغې څو ته، زه دوی ته پاتې شوم. هغوی دغه بینکونه جوړوي، زه به انشاءالله دغه ماشومان جوړم. دوی ځان له یو جوړ شوی دی، زه به په زرګونو د قرنګ عتیق جوړم، په زرګونو عبدالله جوړم، په زرګونو به دغه رنګ لیډر جوړم. بنیاد هم کله ایښودلی و؟ 2013 کې سر. 2013 کې سر. د سکول دا و چې کوم 19 قسمه ټکسونه لګېدلي دي، نو دې کې دا ما چې ماشومان کتل نو د علاقه هم غریبه ده. سر اویرنس نشته. ما خو مخکې تاسو ته ویلي وو هغه انټرویو کې چې حکومت له پکار دی چې موږ څوک هیلث د ماشومانو جوړ کړو په ایجوکیشن کې، نه چې د دوی هیلث څه شي هغه بګړو شي. نو د ټول نه غټ لاس د حکومت دی د ماشوم په پرورش کې، په ایجوکیشن کې، چې هغه د ماشوم د کور، د ماشوم د مور پلار دغه سکیل وګوري، هغه دومره خیال وساتي لکه څنګه چې مور د بچي خیال ساتي. د حکومت له پکار دی چې موږ د هغوی بچي وو، زموږ خیال لکه بار خلکو خو یاره بزنس دی دا دی که نه، خو په دې حالاتو کې په دې ټکسونو کې تعلیمي اداره چلول ډېره ګرانه چې تنخواګانې ورکوي. سر بزنس خو لکه نور خلک چې ورته ګوري چې بزنس دی، خو یو د علماء کرام سره ناست مو په ښه سوچ به ورته ګوري. وي اکثر د کمره کې موږ د سورې پرېږدو که نه، نو خلک وایي چې دا د رڼا لپاره یو دغه لپاره، خو علماء کرام څه وایي نه، په دې به زه ځان ورم. نو بزنس خو د هغوی په ذهن کې وي چې دا بزنس دی، او بزنس نه دی چې موږ خپلې مینې ورکړئ. د 19 قسمه ټکسونه ورکوي، نو دې کې درته څه پکې پته لري تنخواګانې رسول شي که نه؟ بیا به دوی مثال درکړم. دوی له چې موږ کومې تنهاګانې ورکړو یا چې جومات نه کوم مولا تنها لي که نه، هغې کې الله پاک ډېر برکت ایښودي، خو رسېدل ډېر سخت دي. د دې څه بلډینګ کرۍ 150,000 ته، نو چې زه د دې نه 150,000 وباسم، دا زما خپل بلډینګ دی، دا زه خپل انویسټمنټ په ماشوم کوم، حکومت ما سره نه کوي. څومره سټاف دی سره؟ ما سره 20 دي، 20 کسان دي، 20 خاندانونه یې په دغه کړي؟ 20 خاندانونه جي. تعلیمي معیار د دې ځای
سر ما هو تاسو ته ویلې که نه چې المشرق په یو سیز جوړ دی د مور په سترګو کې چې کوم ارمان دی هغه د المشرق دغه دی سلوګن دی چغه ده چې د هغه مور ارمان دغه سترګو ارمان به زور پوره کړي ټول زړونه لګیا یې تعلیمي دغه ته بل زموږ د رقم سکول دی سر په دغه کې دی بسي نسبتول کې جوخت دی او زموږ صرف او صرف یو کار دی چې موږ به څه کړو د شب قدر ماشومان به څه کړو مخکې به لېږو انشاءالله. دا بلډینګ او دا کم انویسټمنټ تا کړی دا خو تا په بل ځای کې کړو نو وچې بوچې پیسې بدل سر په شب قدر کې زه دې روډ نه چې لاړم پېښور روډ ته یا فار اګزامپل ګندور روډ ته نو د هغې به ډېر غټ ریسپانس ما ته میلاویږي خو نه لومبې خپل کلي دی بیا نور ځینې دي. اندازه څومره ده؟ 700 سر. داخلي هم څه طریقه کار دی؟ سر داخله فری ده بالکل فری ده د هر ماشوم دپاره سر. د دې شاته یو څو دی چې مونږ په لږ څیزونو کې په لږو پیسو کې ډېر ایجوکیشن مو دغه لور ماشومانو لره ترانسپورټ هم څه خیال شته یا د لرې نه چې راځي؟ بالکل شته سر. شوق هم ډېر زیات دی سر خو اوس کوشش زمونږ دا دی که نه چې دی پر موږ څوک پیپر ورک وکړو او موږ د شب قدر هر کور ته ځان ورسو. څومره لګي؟ فیس سر د 1000 نه 2000 پورې سر. دې کې دریم پریم دی سر او دغه هم پکې شته سکالرشپ هم پکې شته ډېر پکې موږ څه داسې یتیمانان ماشومان دي چې هغوی موږ څه سپورټ کوو سر. دومره سفر څنګه تېر شو 2013 شو 26 سر په نیم پې شوی چې څنګه تېر شو خو دا څونه زه چې کوم دلته ما سره قاري صاحب په وختي خبره کوله په روټۍ کې چې د کورسۍ نه ډکې شوې زه پروګرام نه شروع کوم نو ما ورته وخندل د پروګرام ما ځان له کړی دی زه به ځان مطمئن کوم آیا زه د دې قابل یم چې ما له خلک راشي نو چې تقریبا 10 منټ تېرېدل نو قاري صاحب ما ته وکتل کورسۍ نه وي چې موږ کورسۍ یا ځای موږ برابر کړو سر. نه موږ وکته که نه اعتماد ډېر والدین زیات نو لسمو پورې هم دغه نشته چې دا ماشومان نه لاړ شي؟ 19 دی سر مونږ چرته دی چې څنګه زمونږ سجاد صاحب دی نفیس صاحب دی هغوی څه زموږ خبرې شروع کړې سپیریر ساینس چې کوم کالج دی هغه وروړو او دغه رنګې نرسنګ هغې دپاره به انشاءالله څنګه بنیاد ږدو تاسو به راغواړو نو انشاءالله هغې باندې زموږ کار کومه خبره چې موږ وکړو سجاد صاحب دی که نه په سکالرشپ باندې تر ډېر بي اے بي سي بي ایس دا غونډ دغه دي که نه نو تاسو د سوشل ورک چې کوم دی دا لګیا یې نو څه وایې خلکو ته؟ مونږ سر ویلکم کو خدمت ته ویلکم کو چې څوک هم راځي د المشرق غېږه به هغوی ته کولاوي سر انشاءالله. قاري صاحب څه به وایې د المشرق؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه ستاسو شکریه چې تاسو مونږ له راغلي او مطلب په دې لنډ تنګ وخت کې مونږ له ټایم راکړه. زه به ته ویم چې المشرق سکول نه خو ډېر دي په دې علاقه باندې او په دې ځای باندې هسې نه ما سول خفه نه شي چې یاره د نور سکول نه وي د المشرق سکول کې الحمدلله ماشوم سره چې کوم محنت کېږي او بیا زه به دا ووایم چې ظهور صاحب کوم محنت کوي که نه لکه مونږ د ننني پروګرام ته چې وکتل نو د دوی د ستړې ته مو کتل او د دوی د منډې ته مو کتل نو مطلب ټیچر 20% خدمت کړې ما تاسو ته سټارټ کړي وي او ظهور صاحب 100% محنت هم کوي او منډه هم یو ځان هم ستړی کوي نو زما د الله نه دا توقع ده چې انشاءالله العزیز د دوی په زړه کې دا کوم ارمانونه دي د غریبانانو دپاره دي د علاقې دپاره دي د خلکو دپاره دا به ټول الله پوره کړي انشاءالله العزیز. کتونکو ما یو درې دغه وکتل یو دا چې ظهور صاحب نه د ځان هغه شهرتي که نه چې له سټیج ته لاړ شي موضوع مو بس زغویم دي مو دی واغی نو قاري صاحب چې کوم دی ټول هر څه کور کوله او بیا قاري صاحب 100 روپۍ انعام چې کوم دی نو دا ظهور صاحب له ورکوي. یوه دویم کلاس پیلو راغوښتل نو دا ډېره ښه خبره ده دې سره مینې زیاتېږي او د دغه کلاس پیلو نه کار اخلي لکه د یوبیل بینک دلته مشران یې راوغوښتل نو هغوی د دې علاقې دپاره د سوشل ورک چې یاره دلته کې دې ځای څوک درځي چې د هغوی اکاونټ چې کوم دی په ټیم باندې په وخت باندې په شب قدر کې یا په 400 کې هر چېرته نو د ظهور صاحب نوم اخلی. دریم چې کوم دی نو نور کلاس پیلو یې راوغوښتل چې یاره یتیمان ماشومان د هغه عمان والا رور ته به زه هم بیم زما دا ویډیو ګوري نو بالکل هغه سپانسر کولی شي نور یتیمان هم دوی ځان سره داخلولی شي دلته کې راتلی شي بیا به راځو خبرې به کوو دا خو اوس ایمرجنسي کې موږ خبرې کوو ځکه چې پروګرام ډېر اوږد شو او موږ لایو چلو تاسو هغه هم کتی شي چې هغې کې د هغه ماشومانو پرفارمنس بالکل تاسو کتی شي خو د دې علاقې خلکو دپاره موږ وایو چې راځئ خپله چرګاسې کړمیزنئ د دې خپل سکول نه پیدا واخلئ په ډېرو کمو پیسو باندې اعلی تعلیم چې کوم دی نو هغه ترلاسه کړئ د ستاسو په راتګ سره نن 20 سټاف دی بل به 40 سټاف وي نن دا بلډینګ دی بل به غټ بلډینګ وي نو دا به ستاسو په راتګ سره دغه سکول ښه کېږي او دې ته مو ګورئ ځکه چې د ده د عاجزي او دا محنت او دا منډه تعلیم سره شوق دی مینه ده چې بچي نه زه انسان جوړ کړم بس په دغه سوچ باندې بالکل راتلی شه ډېره مننه.